نری ما نو دا و چې زه تاسو سره د کوم وخت نه روان یم دلته د یو شعر وی چې د مېلمستیا باره کې ما مېلمستیا خو ډېره اسانه ده زه خو یو پیالې چای غواړم تنور یو روټۍ او کله نه کله کچالان نور زه سم نه کوم زه مرګور ته په ما ډېر خرچ مکو وي ځان ته کوي او په ما احسان واړوي زه خوراک شوقي نه یم زه شپې یو د روټۍ خورم باقي ټول نارګل دا خبره او باندې کوي خبره او باندې کوي بھائی خاموش تو سو خبرې کوي هغه بار لاړ شي آفتاب خبرې نه څوک چې خبرې کوي بار لاړ شي وځکه چې زه ته نه راغلی تاسو غب شپ لګو بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو تاسو ډېره مهرباني چې دلته حاله یو خپل وخت مونږ ځای کو زه د ډاکټر سبحان شکریا ادا کوم چې تاسو ټول راغون کوي او بیا کوم مرګري چې نن ما سره شامل شول ولې د اخلاص هغه شکریا ادا کوم چې موږ ډېر خوشحال کا مونږ ته عزت راکو خدای دې مونږ ته همت راکړي تاسو عزت بدل پوره کو چې تاسو خدمت وکړئ شو او زه خاص طور باندې عزیز آباد په دې علاقې کې رايو عزیز آباد مونږ غټلو او هغه وخت کې دغه شکریا ادا کوم ټول خبرې ډېرې دي چې ما د شاته شي شاته ګوري کنه تاسو ما ټرین کې سو غلا نه بچي زه ته خبرې نه کوم چې اول شاته سو نو ګوري چې مشران ناس دي تا ته بیا خلک ناس دي شاته نه ګوري تم بچي شاته ګورو تم شاته ګورو دا بچی چې څه تمیز خو زده کیږي مشران ناس دي ورته مخې ته ودرېږي چې کومه خبرې ډېرې دي مسلې هم ډېرې دي تاسو ته پته ده چې ما ټوله زندگی په دې سیاست کې وشوه 40 کاله متواتر زه په نوښار کې لګیم او د خلکو شکریا ادا کوم چې ما ته ډېر عزت راکړی او د دې خلکو د وجې نه ما ته په صوبه کې ما ته پاکستان کې ډېر مقام او عزت ملو شوی دی زه د هغې د ټول نوښار د خلکو شکریا ادا کوم لیکن دا څومره عمر چې ما دا سیاست وکړو دا یو لویه تاریخي کیسه ده نن 40 کاله مخکې زه ابراهیم عمر وخت کې د نن له کشرم په یوازې سر راووتم چې په شاته نه ګورې بچی پلار ته راځم په یوازې سر راووتم او یو کور یو خاندان لاړم او خپل اعتماد مې په خلکو بحال کو 1983 کې ما ډسټریکټ الیکشنو کو هغه ما بیلو دغه خلکو اعتماد نو زه نه وم 1985 کې ما آزاد الیکشنو کو میا جمال شاه سے خدای یو بخښي الو ماهر استاد او ما سره کافي چلو لوکلو پاتیا و تا الیکشن ما بیلو بیا هغه نه پس متواتر الله عزت راکړي خو ما ټوله ژوندۍ او جدوجہد دي ما ټوله ژوندۍ دی نوښار ته وقف کړی ده زه د هغه خلکو نیم ما بچی باغسي چې موږ ووټ والو یا مطلب وکړو او بیا به تاسو ته نه راځو موږ راغلي دي چې تاسو خدمت وکړو موږ څه ذاتي لالچ نشته حرام نه خورو چا نه رشوت نه خورو چا نه لالچ نشته دی یو لالچ مشته چې تاسو خوشحالي دا د ما د زندګۍ لالچ دی خلک خوشحالي ما زندګي ټوله دا زندګي ده ما ته نور هیڅ نه پکار نو خپل کوشش کړی دی راول یو صوبایي الیکشن ممبرو ما ورو بیا التما قومي الیکشن کو هغه نه پس دوباره هغه کې ما خوري ډاکټر عمران اسید ما پر خو وزیر اعلی شوم هغه نه مخکې زه درې څلور ځله وزیر پاتې شوم ډسټریکټ ناظر پاتې شوم او دې کله چې ما مقابله هغه نه پس راغلی دا خلکو ماته ډېر عزت راکړ هغه چې کله زه وزیر اعلی شوم نو تاسو زموږ پی ټی آی ممبر قربان خان دا کوشش کولو چې زه ما د کورسۍ نه کوز کی ګروپونه به جوړول خو الله تعالی ماته یو سوچ راکړی چې خپل معنی شي لري کول د ما آسان خبره نه ده او ما هغه ته وی چې زه وزیر اعلی ما نه فائدہ والا د علاقې ته کارونه وکړو فندونه مزه درکم
بیا الیکشن چې راشي ته تړلې خو مونږ چې کوم پالیسي ځکه خو د علاقې ته نقصان مو ورکو 3 کاله متواتر د مون کارونه چې ما کوم کوشش وکولو هغه په عدالت ته لاړو سټې به واغسته کارونه ته نه پرېښو اخیری کال کې چرته لاره ماته ملو شو او د علاقې کې هغه کارونه مونږ شروع کړل او سره اخیری کال وګړي په وخت پورا هغه ایمانداری و د خلکو سره ایمانداری سره مینا و په بازار میں تکلیف تیر کړو د علاقې لپاره د تاسو دا مسلې به دمرنه وي پاتې خو بیا 2018 کې چې کله الیکشن رالو ما خپل سره اراده نه و چې زه دلته قومي حکومت یا دلته صوبایي حکومت په دې علاقې کې چې کله زه وګرځیدم میا سے خدای په جمشید میا سے تمو چې تا مخکې الیکشن کړی دی پیو کنو تا د خلکم پیژنې او راته کم دا زبر سره ورمنډو و هغه نه د سره صوبایي کوم زه د خلکو راګیر کوم قومي ته وګورم سلسله لګونه جاری شو بیا دې علاقې ته مسله رااله چې موږ سره سکونه مو سره د مقابله میدان کې سکونه دا مرګري و ما پس تل راتل چې د صوبایي نه وکا دا نه خو ډېر اسانه چې داو کا خو کون ډېر ګران کار خو خیر ما ډېر سوچ وکړو چې الیکشن ما نه بغیر د سیټ بل څوک پی ټی آی ګټلې نشي ځکه د مونږ چې کوم دلته ممبر پاتې و هغه خلکو ته عزت نه ورکړي زه مجبورن دې سیټ ته ودرېدم په یو سوچ زه ولاړم ایمانن درته ما ته پته و چې دا ډېر لوی تکلیف دی کار دی لوی علاقه ده ټوله ضلع ده یو کوم قومي اسمبلی بل کوم قومي 2 صوبایي او 8 لکه ووټران او 2 لکه ووټ والو بیا غي سمبالون هغه خیال ساتل دا ډېر ګران کار دی خو ما زه ته قسم خورم ما یو سوچ ما کې دې شي ما تکلیف به یو دا کې کرتے زیاده اړه خبره تا کوم چې ما ته به تکلیفي خو کې دې شي ما نه د خلکو ته فائدہ ورس کې دې شي دا ما یو تجربه ده د ما یو پہچان دی ما ته څوک انکار نشي کولای زه د علاقې ته ترقی ورکولای شم نو که خدای موقع راکړي د علاقې ته کې دې شي موقع ملو شي زه صرف پدې خبره ولاړم او د الله تعالی ډېر شکر گزار یم چې ما خپل کوشش کړی دی دا علاقہ ما په دې نوخار کې 15 صوبایي حلقې دي که تاسو باقي سلورو کې وګرځئ تاسو هغه کې د ځمکې اسمان فرق و 2018 کې دلته د هر چیز ضرورت و سړک دلته برا حال بجلی برا حال ډیرو کلو کې ګیس نام و نشان هم نه لارې کوڅې ټوله خرابې بجلی هر کلی کې مسله اسکول ضرورت د اسپیټال ضرورت چې نو مې خلې د هر چیز ضرورت او هغه سر ته رسون ډیر ګران کار ما موږ خپل کوشش شروع کړې دي او چې څنګه تاسو ته ما وایي چې ما جدوجہد داده چې زدا کلی آباد کم تاسو آباد کم تاسو ته بنیادی سيزونه راورسوم چې تاسو ژوندۍ آسان شي نور پکې څه مقصد نشته او دا ځکه چې کوم دا ووټ لپاره نه کوم زه په الیکشنو کې اعلان وایم که ووٹ مرا کو خدای مو خوشحال کو ووٹ مرا کو بیا مم دے خدای خوشحال کا ما ته قسمت الله تعالی ورا کوي ما پاغي باندې اعتماد ما ګورې زندگی کې چاته ووٹ ته چاته مینت نه کړي چاته الیکشن کې په جرګو نه لام چې ما ته ووٹ دا ما سره څومره خلک شاملېږي خپل نه شاملېږي ما ته خدای خمرګری را کړی هغه ورته دي هغه ور سره خبره کوي بحث ور سره کوي او میدان ته تیاری دا د ما مرګرو همت ته لیکن زه په خپل چرتم په مینت ووټ نه غواړم نه مې په ووټ کې پیسې خرج کړی دا نه ووټ په مینت خلم چې ما ته داخله په مینا ووټ راکې ما کې طاقت پیدا کیږي ما کې نور همت پیدا شي هر خلک دمر په مینا ووټ راکو زه دمر نه اهل ما چې د خدمت باندې کو دغه یو جذبه دا چې تاسو ما کې پیدا کړئ چې په مینا ووټ راکې او ما کې خدای طاقت راوړي نو دا ما لا سیاست خلقونه بدل دی ما یو خپل شوق دی او ارمان مې دی سبب یې ما یعنی مې زندگی څه پته نه لګي چې کم سے کم نیم نو داخله خو بیا تاسو راغلو دی علاقې خلکو ته نظر کړو خلکو تکلیف ورته معلومه دا تاسو چې څنګه خبرې کوي دا ضرورت دی نو زه خو 40 کال راځي دا کوم ما ته پته ده هر کلی کې لارې ضرورت دی سړک ضرورت دی سکول ضرورت دی بجلی دا ګیس دی هر کوم څه نه دي چې هغه ضرورت شته
کاش چې دلته د نورو خلکو خدمت کړی وي تاسو دلته کې ایم پی ایز هم پاتې شوي ایم این ایز هم پاتې شوي ټګي دوکه باندې ما ووټ اخیستی ځکه چې یو لاره وړه لاره جوړه کړو ټول کلي باندې احسان وکړه داسې خبره ګردار ته هم د کارونو ګورې ما احسان مه منئ بالکل د چا احسان نه دی ما احسان نه دی ابراهیم احسان مه منئ دا تاسو خپل قسمت دی دا څه چې کېږي تاسو ته قسمت سره لیکلي دي چې دا به کېږي پر سړک پکې څوک دی دا الله تعالی یو نظام دی چې چا څه لیکلی شوي هغه څوک نه مخکې کولی شي نه وروسته کولی شي نو په دې باندې احسان نه دی دا زموږ فرض دی چې کله تاسو موقره کوي دا زموږ فرض شي زموږ ذمہداري شي دا به کوو ځکه دې ته زه شپه ورځ کوشش کوم ما ټول نوخار څومره کلي دي ما شروع نه دا کوشش وکړ چې زه خلکو ته بنیادي مسالې ورسوم نن دې الله تعالی شکر دی تاسو چونکې پټو ته راوتی نوی نوی کورونه جوړ شي پټو ته راشي او بیا سړک هم بجلی هم ګیس هم او مسلې شته هغه کوو او سر ته رسو خو نور دا چې کوم کلي دي بنیادي غټ کلي یا واړه کلي چې کوم زمانې نه دي نن په نوخار کې داسې یو کلی هم نشته چې هغې ته به ما پوخ سړک نه بوتلی دې علاقه کې بس کمې خو باقي هم څلور صوبایي حلقې دي دوه درې سوه کلي دي یو کلي ته هم نن کچه سړک نشته دا مخکې داسې نو دا کلي زه چې سیاست ته رالم دې کلو کې نالۍ پخم نه وه خلک به په سنډاګانو ګرځېدل کورونه به راوتل نن د الله تعالی شکر دی چې ډېر څیزونه وشول همدغسې نن په نوخار کې یو کلی هم نشته چې هغلته سوي ګیس پایپ نه لاړ هر کلي ته ګیس روان دی که تاسو دی او که د بل دی ټولو ته به راځي ما دا ټول نوخار ګیس منظور کړی سروې مې کړی خو بدقسمتي دا شوه چې د حکومت په یو ټګۍ باندې واړولو نن هغه سپېره خلک بیا مسلط شوي دي اغله بیا مسلط شوي ګیس کارونه هم ټول بند کړي ما د بجلی فنډ پروت دی هغه هم ټول بند کړي خو انشاءالله ډېر زر به خلاص شو ډېر زر یو څو ورځو کې به درته پته ولګي دی نه به خلاص شو نو موږ زه که ګیس خبره کوم که بجلی ما په دې واته کاله کې کم سے کم نه څلور 15 زره ټرانسفارمر لګولي کمبې مو لګولي اوس هم را سره شته هغه په څو خو دلته نادیده راغلي دي هلته کې په سټور کې ټرانسفارمر مرمت تلاړ شي مرمت شي دا خو نارمل طریقې او راشي ټرانسفارمر هغې باندې خپل بورډ او جنډه ولګي امانو دي کې تاسو دغه دی دا خو اسم ټرانسفارمر خزان ورته ځي د مخې دا داسې کوي تارونه لړ شي نو داسې نادیده دي چې په ټرانسفارمر مربت باندې خپل بورډ ولګي او خلکو ته چې دا ټرانسفارمر به ته ټیکومه خو ما ته به چای کوي مو خو چاته تر اوسه نه دي ویلي چې ما درته کار وکړو ما هغې بدل به راته خلاصوي بدل به ما ته خدای خلاصوي که ما څه ښه کار کړي ما درسې کړي هغې سله ما ته خدای راکوي خدای راکړي ده ما ډېرې غټې مقابلې کړي دي نو هغې سله به خدای ورکوي چې تاسو ټول ته وایم چې نیت صفا ساتئ ارادې ښه ساتئ الله تعالی مدد کوي بل څوک مو مدد نشي کولی چې الله مدد کوي نو څوک غورځولی نشي نو دا دې کلو کې چې کوم حال ما لیدلی و چې کله زه سیاسي زندګي ما شروع کړې وه ډېر بره حال و دې تاسو د حلقه چې دا دی کې اوس هم ډېر کارونه پکار دي د کروڑها د اربونو روپو کارونه دلته شروع دي وشول سړکې ډېرې وشوې ډېرو ته اوس هم ماخله ابراهیم سره د 100 کروڑ نه زیات سکیمونه منظوري راغلي هغه به ټول تاسو ته کېږي ما ته خو ذاتي نشته ضرورت دا اوس به سړک راغلم ابراهیم ته مې دا څنګه چل دی دا به کې که نه ما ته 15 کروڑ سکیم راغلی دی خو دا سړک به انشاءالله ابراهیم تاسو ته په هغې کې اچوي هغه به کېږي نو نن د تاسو شکرګزار یم خو یو خبره یاد ساتئ دا ووټ چې دی که نه داسې د کاغذ پرچۍ نه ده چې کاکا ماما ورپسې راشي دا ووټ دته ورکو دا دته ورکو دا دته ورکو رشته دار دی راشي ورپسې څوک دی مجبور کړي دا ووټ د پاکستان دا ووټ تاسو خپل ملک ترقۍ ته ورکوئ دا ووټ به تاسو د علاقې ترقۍ ته ورکوئ که غلط ووټ مو استعمال کوو نو تاسو خیال چې خدای به نه تپوس نه کوي زه په دې کورسۍ ناست یم که ما د علاقې سره خپل کورسۍ سره انصاف ونه کړو نو تاسو خیال چې ما سره هغه دنیا کې حساب نه کېږي
دا یو ذمہ داری ماته ملاو دو حساب کتاب ورکو تاسو ته ذمہ داری ملاو شو چې صحیح سړی منتخب کړئ خو خلق منتخب کړئ چې تاسو خدمت وکړي چې دا علاقه پاتش دا علاقه ترقی وکړي تاسو عزت ملاو شي او چې کله الیکشن راشي وړاندې کاڼي شي ټول دا ز فلانی پارټي سره فلانی پارټي سره نکمه حالت کې او نکمه حالت کې بای تا اور نکلاړ خپل فیصله په خپل کوا که تاسو صحیح فیصله کوون شروع کې نو تاسو چرته مرستو نشي پاتې کېږئ که صحیح خلک مو منتخب کړو تاسو رستو نشي پاتې کېږئ خو افسوس دا دی ما خو به صاحب الیکشن کړي شمار سره نشته الیکشن چې راشي په خلکو باندې څه غضب را لته د سره خزانه د مونږ ته راکې پیدا خزانه صحیح استعمال کړو چې عمل درته خوش یو سړی براشي لوګان لالچ په منټ کې در کې تبستر کې واړو روان بش یو ذاتی کار به ما سره راغلی ذاتی کار به نشي زه خفه خدا نور سترګې مغړوي چې را تا او راته سره روان نو دا سوچ تاسو کې پیدا نشو تاسو یې چرم ته خوشحالي نشي لیدي نشي لیدي زړه مشران خو خپل ځای وخت تیر کو دی وخت ولاړو مو وخت ولاړو دا بچي به سبا سکی الله تعالی شکر مونږ بچي تعلیم یافته دي کنن تان کې تاسو چلے دی هلو نن پاکستان حالات بدل دی ګورو تاسو کې ځاګه جذبه نه وینم د پنجاب کې الیکشن یو احتمال تا یو حلقه ماته ولا کړو عمران خان ما چې کومه جذبه په پنجاب کې ولیدا تاسو سوچ نشئ کولای د خلکو د تحریک انصاف حکومت ختم کو مونږ په ډراما او الیکشن کې حکم الیکشن چې اساق مو ضروري ډیر سخت الیکشن مو په پروپاګاندا و چې ګرانی راوستو عمران خان نه اهل دی حکومت نشي چلول مونږ ډیر تجربه کار یو مونږ برا شو دا مول بټیکو نو 15 دیش کاله خودي خلکو تجربه کار حکومت کړی دی دا ملک کوم حالات ته بوتله خودي خلکو بوتله دي مونږ پاکستان راته دمه قرارداد کړی چې موږ د چل نه راځي چې د عذاب نه څنګه وځو چې ځان ته سوچو کې چې کوم هغه سود خور نه چې د قرضې والے خلاصې دي مونږ سالانه یو نیم زر عربه د سود قسط او سود ورکو سالانه مو ټول آمدن شپږ زره عربه دي نو موږ دا سود او دا چې کوم هغه مو غسته قرضه دا په ستر کال کې نشو خلاصولای دې تجربه کارو مونږ قرضدار ایوب خان دور پورې په پاکستان یو قرضم نه و پاکستان په ترقی روانو مشران ته لګیا دي کشران ته نه پتا کارخانه روانې ملک خوشحالي وا یو بغټل خوشحالي وا کله چې دا مداران رالل د عمل کې راته قرضدار دنیا قرضې واغسته مو په خپل دور کې قرض واغسته ا قرض مو شرط ورکا ا قرض مونږه د دې قرضو قسط او سود ورکو هغه فائدہ مو ته اسم نه رسي دنیا مو قرضدار کیږي دنیا ته مسترګي ټیټيږي چې قرضا خلې نه شرطونه اربانه بلکې د امریکای او یورپي چر اوس به بجلی ګرانه اوس به پېټرول ګرانه ټول شرطونه باندې دا ټول پاکستان چلی دی وخت پاکستان د انګريزانو د امریکایانو غلامی کوي ځکه کاري مسؤلیت نه هغه مایک ها مطلب دا تاسو ځکه پوهم چې تاسو لري کولو کې اوسئ دا پاکستان په اړه کې نو دینه نشو خلاصې دي مخکې به دې کول نو مطلب دا دی کوم ملک حالات نه روان دي نو ډېر تباہی ته روان دي کدا حکومت چې کوم راغلي دي تاسو په خپل ولیدا مو باندې الزام او چې د ګرانی راوستا دوی نه پويږي نن د بجلی قیمتونه هر میاش 9 روپۍ یونټ سوچو کې 9 روپۍ یونټ زموږ په دور کې دا 18 روپۍ یونټ اوس تقریبا 40 روپۍ ته ورسېدو पेट्रोल तकरीबन 100 रुपए ग्राम शोल डीजल तकरीबन 120 रुपए ग्राम शोल लीटर गैस कीमतों न ग्रानी एक सुना ज्यादा की बाजार तलाड़ से हर शे ग्राम शोल
ملک کې قرضې نورم زیاتې دانا چې ته ټیکس ولګي قیمتونه ګران کې زته را ملک را ټینګه ملک تر کوي تر روان کنو یاره موږ گزارو کو چې دا خو هغه پیسہ صحیح نه لګي واپس هغه ملکونو ته ځي نو د سو خان ته چې کله زور رالو په موږ باندې چې تاسو پټرول او بجلی ګرانه کوي عمران خان انکار وکړ هغه وخت یو فیصله وکړه چې بجلی 500 روپۍ ارزانوم 10 روپۍ پټرول ارزانوم ځکه زه چا غلام نه زه چا حکمرانی نه منم دا ما ملک دې زبا خپل ملک په خپل چلو او زور انګریزان ته امریکای ته ملاو شو بیا غي نه پس مونږ اډو وتا عمران خان ورته چې سوال نه پیدا کیږي تاسو ته د افغانستان او د پنجاب وای کوي اسی نو ډیر سيزونو یو واحد خان دې غلو خلاف امریکای خلاف ودرېدو عمران خان سره به لفظ کوي چې دا سمره پارټیان دي دی وی چې امریکا سپر پاور دی امریکای خبره مکوي او عمران خان وی چې الله تعالی سپر پاور دی الله تعالی دنیا ارسه دغه مشر دی نن چې هغه ولاړ دی هغه چا فکر نه کوي چې سختیانی دي مونږه تاسو ته نه پته چې کوم عذاب لاندې پیټي روانه ده ظلم زیاته بدمعشی شروع د مال اور الیکشن هم کتلو دمر بدمعشی ما زندگی کې نه دلی دی پولیس هر یو او دې دلته کې الیکشن کې پکاره مونږ ور په چکراوالو ما لاهور کې وکړل چې مونږ هر یو ورکر به تانه تر اغوستو عزت کولو اف آی آر به کولو تقریبا 100% چې مین ورکرانو غه عزت کړو لارې راته به باندې کې اف آی آر په ما باندې شپږ اف آی آر دي زه کوم دیش کار دې چې ما بم راغستو نو کنن مونږ دې پسې چکراوالو دې صبح کې الیکشن دی ډنډې ور پسې راوالو دې کور نم نشي راوته پنجاب کې ګډوډ کولو هر قسم کولو جعلی کارم کولو خود عمران خان دومره زیات وټو چې شکست دی ته په مخامخ ملاو شو هغه شکست ملاو چې دی اوس په چلنه کې موږ راځي الیکشنو کې نه کله عائشہ بای کې نو راځي میدان ته راشي مقابله وکړو دا حکومت چې کوم دی دا حکومت نه دی دا خو یو لس پارټي ناس دي هر یو ته ځان ته وزارت اغسته دي مولانا زوی ته اغسته او درې نورې وزارت اغسته پیپل پارټي ځان ته وزارت اغسته نون والا ځان ته دي هغه بلوچستان ځان ته اغسته دي نو دا خپل دکانې کولاو کړي دی په مل سچلي هر سړي باندې جلتی دا جزر مال پیدا کړي نو خرانه لاړو اوس ثابتول شم زه هوایي خبرې نه کوم دا راغلي صرف دیته تاسو دا زمر چې او کمانان ذاتی هم دردی دای څه چلو کول رالو قانون ختم کړ نیب قانون ختم کړ چیرې اوس کو غلا کوي چې ډاکا یا چې نیب نشي نیولې په دای باندې د عربونو روپو کیسونه غیر ټول ختم کړ دی راغلي دي ته ول مون قانون پاس کړي چې بار دنیا کې کوم پاکستانیان دی هغه ته ووټ اجازه مور کړ قانون ختم کو موږ چې الیکشن چې کوم دی په ماشين باندې کېږي آسان ور کار دی کو ته لګوا ووټ پر اوځي مور په لګوا واپس واچو ریکارډ جوړ شو جعلی ووټ پکې نشي کېږي ختم کړل ځکه دی ټول عمر جعلی کار کړي خو دی راغلي صرف دا خپل ځان ته لاري ټیکونه تا ته تاسو دې مونږ همدرد نه دي زموږ مقصد مې دا دی چې سوچ په خپل کوي فیصله خدای لپاره په خپل کوي تاسو ته الله تعالی بهتر خلق راولي زبا امکان سوکي کمانه سو بهتر یو ته ووټ ورکړي نه خپکه ما په ژوندۍ کې ووټ چانه ګیله نه کړی او نه په وکما چې ما سه قسمت خدای په راکړي ما سو نشي ورځولای بیا او چې الله نه واري نه پرو کټه کې سم نه ټول زندگی ما د سیاست کړي خو په ایمانداري خو تحریک انصاف حکومت منوا چې لګرانی راغلی و تاسو پته ده چې تاسو سره ټول نه ښه کار عمران خان څخه کړی سو خو نو مولای سیف کارت دا زه وزیر اعظم ما چې یو غریب سړی دی بیمار شي سلور 500 لک اپریشن په غریب خو یا با قرضې والی یا ورسره سوخو کې یا به مړ شي مو سره خپل کلی کې بس بیمار شو چنده مو کا یو دو درې به مو بچکل باقی را نه باقی مړ شو هغه کې مو سوچو چې دا دې خلکو حق دی چې دیتا مفت علاج ملاوي
هغه وخت ما 13 لکه خاندانونو ته کارډونه ورکړي عمران خان سره د خدای خو کی چې چا سره شناختی کارت دی ټولو ته اختیار ورکړي چې تاسو علاج وکړئ دا تاسو وړه خبره نه ده ځکه عمران خان سره موږ سره تاسو غم دی چې غریب پریشان دی هغه بس کوي دا په دنیا کې ګوره دوه درې ملک دي چې هغه کې صحت مفت دی هغه ډیر مالدار دي دا د کال 40 ارب روپۍ صوبایي حکومت دا ورکوي 1.5 ارب روپۍ پنجاب حکومت نو تقریبا وګڼه چې 200 ارب روپۍ حکومت تاسو صحت باندې خرچ چې دا د حکومت ذمہ داری ده چې صحت به مفتی آئین کې لیکلي دي دا حکومت ذمہ داری چې تعلیم به مفتی نو چارته صحت مفت خو عمران خان کو تاسو چا غینا فائدہ او چې تکلیف د صحت کارت تاسو نه ټول نه یو سوال کوم یاره نور سم نه وایي دا نه وایم چې کله صحت کارت ترایا چې عمران خان ته دعا وکړو چې الله تعالی دې خو صحت ورکړي الله تعالی دې کامیاب کړي ځکه دا دعا چې دا ټول نه بهترین کار دی چې تاسو له موږ غواړو نور نه څه غواړم چې کم سے کم چې خلکو ته علاج مفت کو نه دعا ورته کوي کنه په دې خو نه ستړي کیږي په دې خو ستړي کیږي نه 2 منټه یا الله عمران خان دې خو خوشحال کړي څنګه چې کله کرونا رااله هغه وخت کې عمران خان سره فکر او احساس پروګرام شروع کو ډیرو خلکو ته هغه نه پیسې ملو شوې ده په لکونو خلکو ته بیا هغه نه پس کسان کارت مونږ راوښتو چې تاسو ته توخه مو داسې زونه ارزان ملو شي تاسو په ډیرو زمیدارو غوستي هغه نه پس مونږه دا یو بل کارت تیار کړو او راشن کارت بس که یو میاشت نور راشن کارت تقریبا لیسټونه جوړو تاسو راتل هغه راشن کارت کې داو چې غوړي چینی وړو دا درې څلور سيزونه دا په بازار کې تاسو 10% ارزان ملويږي په دکانونو کې دکانونه رجسټر شي او دا لو پروګرام اجداس پیر بچی را لغه ختم کو مطلب دا دی چې دې سره تاسو واسو فکر نشته دی دې جایدادونو خزانه ځان ته لوي زرداری کرپتی حساب نشته دی غل بچي چې کوم دنیا نه ارسل کړه نواز شریف تختیدلې دی او په لندن کې ناس دی نو د کومه توره کړی دی عدالت کې سزا شوه کمال دا دی چې عدالت کې سزا شو او ځان داسې ظالم بچي ټک دی ځان بیمار کوی مو خیالو چې د امري کابینه ته فیصله رااله عدالت فیصله وکړه چې نواز شریف مرشي نو د عمران خان به ذمہواری کابینه ته فیصله رااله موږ سړې مړي ځان ته خلاص وي خو د سنډا بچي اجازه ته هوته ټیک ټاکو اډو مسله نه ټول ملک دوکا نو ټول دوکا کړي نو داسې ټاګر که کیس دین راځه ټینګ شه پاکستان کې او ځانګي کا پته ولګي شهباز شریف زوی او تختیدلې ده ځکه هغه باندې کیس را روان دي مقصد مې دا دی چې د عمل د تاسو دی که ځان ته پر فیصله کوي خو ښه فیصله وکوي او که ځان ته نه کوي بیا کاکا ماما مني بیا رشتہ دار مني بیا د زور اور مني دوب په کې تاسو یې مزه په کې غیر خلی خپل فیصله په خپل وګونو سترګې کلاو کوي ځکه د عمل چورست پاتې دی د ملک غلطه فیصله شي او ان شاء الله نن په پاکستان کې عمران خان سره اغل د عوامو لوی طاقت ته تاسو سوچ نه شي کوله د نوخه پاکستان بچي نن عمران خان سره ولاړ دی او ان شاء الله درته کیندر کوم ډیر زر با الیکشن کیږي دا چې مخه دی وای او ډیر زر با الیکشن کیږي او عمران خان ته ودا خلک 2/3 اکثریت ورکړي ځکه 2/3 مطلب دا دی که صحیح اکثریت راشي نو قانون کې تبدیلی راتلی شي موږ ترمیم کولای شو قانون نه ځکه عدالتي قانون تباہ او برباد په عدالتونو کې خلک تباہ او برباد ځکه موږ قانون نشو بدلولای کله پورې موږ سره هغه اکثریت نه دغه هر اداره تباہ شي وي دا او ځا په مرزي ځان ته قانون سازي کړی دا مخکې خوځې دی نشي تیر شي حکومت کې موږ سره اکثریت نو اتحادیان را سره ډېری فیصله مو وخته او نشو کولای ان شاء الله دا الله تعالی په دې ملک رحم کوي یو ځل به عمران خان ته هغه اکثریت ملاوي شي چې قانون سازي وکړي شي او عمران خان ته طاقت ملاوي شو تاسو پته چې عمران خان به ټول کې چوکیو منډي دا برابر دا غلا عمران خان اکثر داخله کې د عمران خان نور پارټو سره کینی ولنه عمران خان نن رضا شو دا ټول پارټي په لاس باندې کې کېنول شي
هغه د ما د ژوندۍ جدوجہد د غلو خلاف دی زه چې راوته ما زه د ملک د غلو سیستم ختموم چې دا بېمانه ختم شي چې ایماندار خلک راځي چې عمل ترقی وکړي دغه ټول ژوندۍ د 26 کالو سیاست د 26 کالو جدوجہد دا دی چې دا ملک د دوه خاندانونو خلاص کو چې دا لري شي او سم خلک راشي چې ملک ترقی وکړي عمران خان هغه سړی نه دی چې کرسۍ د پاره وزن سره چاته مینت وکړي او څوک برزا کی د مو مقابله دا کوو مقابله مو ډېری کړی دی بیا هم کوو صرف تاسو ته بیا هم راځو جلسې وکړو چې په دعا کوي چې خدای دې مت راکړي دا کارونه ته وکړو چې کار یې هم پاتې نشي ان شاء الله نه به پاتې کیږي څه شو کم دی صبر کم ها د سکولونو خبره سکولونو مسله دا ځان پوه کې ځکه زه غلط مې اعلان مان عادت نه کوم نه چې روان شو کولج په ټوله صوبه کې هر ایم پی ته ما په وخت کې وزیر اعلی حساب کتابونو درس کې سکولونو هاي سیکنډري اور سب अब ما اوس صرف یو ایم پی ته په کال کې څو ملای یو پرایمري سکول ایم پی ته ملای ځکه بجټ کې نشته دی نو دته یو پرایمري ملاو دی هغه زړې مې ته دور کړی یو به کې شي مډل یو به درې سکولونه په کال کې ملاويږي نو سوچو چې هر کلی کې سکول په کار دی نو ځان ابراهيم خزاني شي شلول چې سدي یا بنا ولي مو کوړه خو نوړو چې سدي هغه چې سره راځي بتاو ته راځي دا کوي سکول دی قبل راځي بل بتاو ته کو خدای دې موقع کې زبیا وزیر اعلی د سکولونو ته ټک کم ادا کړي مانا پرایمری هاي دا ټول یو خبره ده کنه ستانه چې وینم مو په څه کو خدل ته به کوم دې په بدل کې ابراهيم ډیر وخت نه لګاو چې موږ ته کالج منظور شي هغه مبارکي در کوم چې یو کالج منظور شو پیر صبا کې د ازمکه را کړی دا الته به ان شاء الله تاسو کالج باندې کار شروع دغه دې علاقه سکولونو ما تاسو یې چلته تاسو هر څه کمې زو چلو کوم کما علاقه ته لاړ چې ما ته پرایمري سکول راځي چې ګرځم کم ځای وکم دغه ته کې شکر الحمدلله دمړو جوړ کړی چې ضرورت هم نه پاتې سړک چې هغه ما تاسو وایي چې سړک به کېږي میاش دوه په لګي ټینډر کې تاسو سړک ان شاء الله منظور به دا وکړي بل ابراهيم ته فند راکړی دی دلته 10 کروڑ روپۍ اوقاف نه مونږه منظور کړی دي 4 کروڑ د جنازګاته یې خېدي هر ویلیج کونسل کې چا سره وادي کړه به کوي او 6 کروڑ سولر جماعتونو سولر ته دي او هر ویلیج کونسل کې ویلیج کونسل دی نه هر ویلیج کونسل ته د 15 او 10 لک روپو سولر جماعتونه بکیږي کې دې چې تاسو ټول پکې وشو یو جماعت نه سم خرڅ وي 15 لک شپږ لک خرڅ راځي نو مخاله تاسو ټول کیږي نو دا به مستندرو چې تاسو هر جماعت به ان شاء الله که یو نیم پاتې شو پاتې به لیکن باقی به ټول جماعتونه سولر کیږي اوس خبره ده چې دلته د فضل الرحمن حکومت او ام ام ای حکومت نو دې چې تاسو سوچ کړی دی چې جماعت دې بل سو کور کوي اوس هم دې وفاقي حکومت را دی ریفاند کړه ما خو د وفاق نه پاندونه راوړي جماعتونو ته سړکو ته ډیر سيزونو ته ای سره دا غم نو چې د جماعت کې بجلی د لپاره خلک چندې غواړي جماعت امام چې د خلکو ته لاس داسې نشي دا خبره نه ده زه وزیر اعلی ما سوچو چې دا ضروري دی چې موږ دا جماعتونه سولر کو هغه وخت روان دی ان شاء الله تعالی دا ټول جماعتونه وخت سره سولر کیږي یوم نه پاتې کیږي تاسو سمره ټیوبل دي سکونو وو دا مخکې په بجلی وي کم ځای کې ما تاسو مکه ملاوي شوی د هر ټیوبل چې کوم ما سولر کړي چې خلک ته وو په ټایم ملاوي ایریګیشن ټیوبل دي هغه ټول ما قانون پاس کړو چې یو ایریګیشن ټیوبل با په بجلی نه په سولر وکیږي سمره چې کیږي هغه تاسو کیږي سولر ټیوبل خبراله سولر ټیوبل خبراله یو ټیوبل ز تاسو منظورو ان شاء الله هغه به تاسو خو جګړه په ونه کې کمزوري خلک چې کمزوري خلک دي کینه وای اوس مکه دغه کې کم سے کم 40-50 جیره اوس مکه او چې بیا په اتفاق باندې سټام باندې مدرسات کوي دلته موږ خلک باندې دي چې از مکه کې وشي بل ته بنه ورګه ظالم بچا سبب سره خدای حساب کتاب کوي مکه وای داس هغه باندې بل هر سکول کې
مونږه سولر تقریبا هر سکول ته رسولې 15,000 پرایمري سکولونه ما چې کوم بره حالات هغه ما ټول اپګریډ کړي او ټیک کړي مې دي په هغې باندې څه 40 ارب روپۍ ما لګولي دې صوبه کې چې څومره هایر سیکنډري سکولونه زاړه جوړو په هغې مونږ تقریبا 15 ارب ولګولې نن هر های سکول کې هر های سیکنډري سکول کې د ساينس لیبارټري مشته هالز مشته هر شی مو هغې کې پوره کړی دی تاکہ بنیادي خلکو ته تعلیم ملاو شي دا نوښارو دلته حکومتونه ډېر تېر شوي آیا د نوښار کې مونږ ته یونیورسټۍ ضرورت نه مونږ ورکو دې خلکو نه زه رالم یو مې ټیکنیکل یونیورسټي جوړه کړه یو ما اوس ایرفورس باندې یونیورسټي منظور کړې جی ټی روډ باندې سرکاري ځمکه وه هغه مې ورته ټرانسفر کړه انشاءالله ایرفورس یونیورسټي به جوړه شي یو مې میډیکل کالج جوړ کړو د مونږ نوښار پکې بچي پکې سبق وایي یا دا اسپتال چې کوم قاضي صاحب شروع کړو د ان پی والا ته خدای پاک اړو دا عزت ورنکړو چې په روپۍ لګولې زر عالم او 3 ارب روپۍ په اسپتالو لګې دي نن یو بهترین اسپتال نوښار کې جوړ شو دا نوښار سیلاب والے 2010 کې هغې نه پس د حکومت ان پی ما منت یې کړي چې موږ سره مدد وکړي هغه یې موږ سیلاب نه بچ نه کړو خدای ماته موقع راکړه نن لاړ شي په ټول پاکستان کې سیلاب دی که سندھ ته ځئ که پنجاب ته ځئ که ډی خان ته ځئ نوښار کې یو ګوټو به هم راونه ختلی ځکه دا ټول کلي په شل فوټه اوبو کې ډوبو نن د الله تعالی شکر چې نوښار د سیلاب نه بچو دې نه غټه کار کېدی پیسې په څومره ولګې دي 14 ارب یا نیمه 1400 کروڑ روپۍ پابند لګې دي تماشې بندونه ما جوړ کړي زه په خپله ټیکهدار یم ما ډیزاین په خپله کړی دی که د 2010 سیلاب نه 2-3 فوټه اوچت راشي بیا هم نوښار بچ دی انشاءالله نوښار ټول عمر د سیلاب نه بچ مطلب دا دی چې دا څیزونه ما چا باندې احسان نه دی دا د ما علاقه دی ما کور دی نوښار دی ما کلی دی زه به دا بچ کوم دلته بې حسابه کالجونه ما جوړ کړي هغه کم سے کم 8 کالجونه ما نوښار کې جوړ کړي سکولونه به حسابه مې جوړ کړي پولیس تاسو ته پته ده څه حالو پولیس خدمتګار جوړ شوی سکول کې مې استاد ته حاضر کړو چاپلارم غیر حاضری نشو کوله هسپتال کې مې ډاکټر حاضر کړو غیر حاضری نشو کوله او یا زره استادان مو برتی کړي بغیر سفارش مو برتی کړي تاسو کلو کې بم شوی چې کوم لایق بچی دي بغیر سفارش برتی شوی ډاکټران بغیر سفارش 15000 ډاکټران مو برتی کړو 3000 اوسم برتی کیږي لګیا دي مقصد مې دا دی چې موږ تاسو ته بنیادی سيزونه پوره کړو چې تانه ته کې ځای چې تانه کې مو عزتي چې هسپتال ته ځای چې علاج بندوبست مو چې سکول ته غریب بچي دي چې استاد حاضر چې پټواری ته ځای چې هغه تاسو نه رشوت والي دا د پټوارانو د پلارز مکې دي دا د پلار جایداد چې تاسو نه رشوت اخلي ما خو پکې هغه ډنډا پکړی و چې د پلار هم چانه رشوت نشو غوښتي دا او چا سره داسې شکایت راځي ما خبروي ماته چل راځي د ټولو چا سره که څوک زیاتې کوي هر ځای کې که پولیسي او که پټواري کار څوک کوي دا دیږي که نه زه تا سره هر وخت ملاوېږم ماته بیا دا اوس نه بیا ما ته ووایه زه به هڅه کوم هر کار کوم خو غلط سړی خو ما بنیادي بدي شي نو چې چا سره که زیاتې دغه کېږي مو خبروي انشاءالله د حساب کتاب مونږ ته راځي نور څه پکار دی دا اسپتال نشته دی زه چې کله وزیر اعظم ما کانټریکټ باندې خلک راځي او زه په دې اسپتالونو جوړ کړو چې هغه تنخواه مسله او نور مسله ختم کړ تاسو سره خو نږدې دلته کې شته دی په 1 کیلومتر کې سره اسپتال شته دی ډنګرو نشته زونډو کې شته اسې هغه ارسه خو زه صفه خبره کوم چې نوی منځوري چې پورا د تاسو پوي کوم دا ما جیب کې نه پراته دا چې کله بجټ جوړي کې هغه کې سکیمونه راځي چې دمه بس کولونه دومره به زناور هسپتالي دومره به ډسپنسراني دومره عرب په سړکه وي هغه بیا ټول خپل حصہ ملاويږي په دې زناور هسپتال په پروګرام کې نشته نو زه تاسو پوهه مې چې دا په دې ګیلاونه کې شته نه او ګیس یې کم دی ما مخکې ویلي چې ګیس تاسو ټول منظور دی پایپونه ټول ما سره دي چا سره
پایپونه ټول ما قبضه کړی دي د ایران نشي وړي خو د یار څه بند کړی دي چې څنګه شروع شي یو کور یو کلم د ګیس نه پاتې کیدا ما تاسو وایو کنه ما ټول نو خر سره وعده کړی دا نن شپه کاله مخکې دې تما و ارب روپۍ فند داخل کړي 200 کروڑ روپۍ داخلي دي هغه بدل کې پایپونه هم راغلي ډیرو کلو ته ورسېدل خدا سپیرو حکومت رالو ورسې بند کړي نه تاسو به نن دا خبره اړو ضرورت ومنو دا خبر راغونډو خدا ته یقین در کوم که تاسو وایو کو نه وایو که تاسو ماته کار یادوي کنه یادوي چې سمره فند راوړم کله وفاق نه کې انجیوز نه کله هر چا نه زه دې علاقې ته راوړم په 500 حلقو باندې تقسیمو او ابراهیم ته د ټولو نه زیات حصہ ورکوم ځکه تاسو ورستو پاتې دا نه چې ما زوی چې نور ته 10 روپۍ ورکوم ابراهیم ته حلقې ته تاسو کې ته 15 ورکوم ځکه زه ناانصافي نشم کولای ځکه دا علاقه ورستو پاتې ده اوس نور مې کوشش ته زیات ګوره تاسو سړکو فند راغلي دي بي حساب ټینډر روان دي وبشي یو ټینډر روکاو شي ځکه ګرانی رااله وخت ټیکدار چې کوم دی هغه بایکاټ کوي انوي شیډول نه راغلی هغه وجنه ټینډر روکاو دي ځکه په دې ګرانی دور کې هغه ټیکدار چې کوم دی هغه تواره نه کوي اب یو سورو کې سیستم ټیک شي او بجلی دغه مشته دی سړک هم شته غلون علوم فند شته جمعهتون مشته هر څه شته دی تاسو تکړه شي مونږ فکر نشته زه په اخر کې تاسو شکریا ادا کوم بس یو دعا نو چې الله تعالی خدای دې طاقت راکړي چې تاسو عزت کو تاسو مسلې حل کو او پاکستان دې خدای پاک کامیاب ساتي چې پاکستان ته نقصان ورسي خدای خوشاله